بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الخامس باب ما جاء في فضل طهور المرأة. د دې ځاینا پنځم باب ذکر کیږي او په دې پنځم باب کې دا ذکر کړي چې کله یو زنانه نه او پاتې شي د غسل داغینا یا د اوداسه داغینا، نو آیا په دې باندې سړی غسل کولی شي یا اودس کولی شي؟ نو د دې باب متعلق روایتونه به ذکر کړي او په دې کې به اختلاف د علماء کرامو ذکر کړي. فرمایي عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه، د حکم ابن عمر الغفاری رضی اللہ عنہ نے روایت دے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کړی دا ان يتوضأ الرجل چودسو کی سڑے بفضل طهور المرأة، پاغ اوبو باندی کی آغاد یو زنانا دا اوداسه د اوبونه پاتې شوي یا د هغې د غسل د اوبونه پاتې شوي. رواه الخمسة دا روایت پنځو نقل کړی دی. مقصد دا دی چې دا روایت امام مسلم، امام نسائی، امام ابن ماجه، امام ابو داود، امام ترمذی د پنځو واړو دا نقل کړی دی، الا مگر ان ابن ماجه، یقینا ابن ماجه او نسائی رحمهم الله قال هغه دواړو ویلي دي، هغوی چې روایت کړی دی نو په هغې کې الفاظ راغلي دي وضوء المرأه، د طهور المرأه په ځای باندې وضوء المرأه راغلي دي. وضوء هغې ته ویلی کېږي ما یتوضأ به، هغه چې په هغې باندې اودس کېږي، یعنې د اوداسه اوبه پاتې شوي. وقال الترمذي او امام ترمذی رحمه الله فرمایلی دي کله چې دا حدیث ذکر کړی دی نو فرمایلی دي چې هذا حدیث حسن، دا حدیث حسن دی. وقال ابن ماجه، امام ابن ماجه رحمه الله فرمایلی دي وقد روى بعده حديثا آخر، او حال دا دی چې امام ابن ماجه رحمه الله د دین رستو بل یو حدیث هم نقل کړی دی. نو هغه دا فرمایلی دي الصحیح الاول، چې صحیح حدیث دا اولنی حدیث دی، یعنی رستو بل حدیث ذکر کړی دی او دا حدیث هم ذکر کړی دی، خو بیا فیصله کړی دا چې صحیح حدیث هغه دا دی، یعنی قسکی پر یہ سرا حدیث دا حکم چې دا مخکې ذکر شو نهم نمبر روایت. صحیح درجه دا حدیث دار چې دا حدیث صحیح دی. الحدیث او دغه حدیث چې صححه صحیح ثابت کړی دی ابن حبان، ابن حبان هم دې ته صحیح ویلی دی ایضا دغه رنګي. وقال البيهقي او امام بيهقي رحمه الله فرمایلی فی سننه الکبرى، په خپل کتاب سنن الکبرى کې. قال البخاري فرمایلی دی امام بخاری رحمه الله، دی امام بخاری نے نقل کړي چې حدیث الحکم، حدیث د حکم چې دا مخکې چې مذکور ذکر شوی دی دلته، چې امام بخاری رحمه الله فرمایلی دي چې دا حدیث لیس بصحیح، دا صحیح نه دی. وقال النووي او امام نووي رحمه الله فرمایلی دي اتفق الحفاظ، اتفاق کړی دی حافظانو د حدیث علی تضعیفه، د دې په ضعیف کولو باندې.
قال ابن حجر رحمه الله فتح الباری کی فرمائی وقد اغرب النووي بذلك او یقینا امام نووي رحمه الله د دې په اړه کې ډیره ناشنا خبره کړې ده. اغرب النووي بذلك هغه دا ویلي اتفاق کړي ځکه اتفاق خو نشي اختلاف دی. بعض علما ورته صحیح وي بعض ورته ضعیف وي. امام شوکانی رحمه الله فرمایي وله شاهد او دې حدیث د بارا بل شاهد مشتره عند ابي داود چې هغه امام ابو داود رحمه الله نقل کړي او امام نسائی رحمه الله نقل کړي مل حدیث داغه حدیث نه چې هغه د صحابي تعین پاغي کې نه شوی چې رجل صاحب النبي صلی الله علیه وسلم چې هغه روایت دی د یو سړی نه چې هغه مرګرتیا کړې ده د نبی صلی الله علیه وسلم نه سره نبی صلی الله علیه وسلم سره مرګرتیا کړې ده نو دې کی جهالت د صحابي دا مضر نه لپاره صحت د حدیث ځکه چې صحابه کرام ټول عادلان. قال هغه فرمایي دغه صحابي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دا نبی صلی الله علیه وسلم د دې خبرې نه ان تغتسل المرأة بفضل الرجل چې غسلو کی زنانا پاغو بو باندې چې سړی نه پاتې شي او الرجل یا سړی غسلو کی بفضل المرأة پاغو بو باندې چې زنانا نه پاتې شي باقی وليغترفا جميعا لو خامخدا دوړه دی یو ځل په لپو باندې وباخلي. قال الحافظ امام حافظ فرمای حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباری کی رجال دغه حدیث شری ثقات دا کړی دي ولم اقف لمن اعله او زه نیم خبر پاغه چا باندې چې دا روایت معلول کړي دي هغه ما ته څنګه نه معلوم چې دا روایت چا کمزورې کړي وي. على حجة قوية او مضبوط دلیل باندې ودعوى البيهقي او دعوت امام بيهقي رحمه الله شاغه دا ویلی دی انه فی معنی المرسل چې دا حدیث په معنا د مرسل کې دی. مرسل دی ته ویل کی چې تابعی دا وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. امام شوکانی رحمه الله فرمایي چې دعوت امام بهقی شاغه دا ویلی چې دا حدیث په معنا د مرسل کې دی مردوده دا دعوه مردوده ده. ولی لأن ابهام الصحابي لا يضر زکا مبهم والے د صحابي دا ضرر نه رسي. وقد صرح تابعی بانه لقيه او حال دار چې یقینا تصریح کړی دا تابعی دلته کې کوم تابعی چې دا روایت نقل کړي نو هغه تصریح کړی دا بانه لقيه چې یقینا د ملاقات کړی دغه صحابي سره او صحابي د نبی صلی الله علیه وسلم نه روایت کړي. بل دلته کې امام ابن حزم رحمه الله هغه دعوه کړدا هغه دعوه باندې رد کړي. ودعوه ابن حزم او دعوه د ابن حزم رحمه الله چې هغه دعوه کړی دا ان داوود الذي رواه یقینا هغه داوود چې روایت کړ دې د لپاره عن حمید ابن عبد الرحمن الحميري د حمید ابن عبد الرحمن الحميري نه. نو ابن حزم رحمه الله چې دا دعوه کړی دا چې هو ابن یزید الاودی چې دا ابن یزید الاودی دی او ابن یزید الاودی چې هو ضعیف او کمزور دی نو مردودتن دغه دعوه مردود ده رد کړی شوی ده. ځکه
چې ابن حزم رحم الله چې چا باندې جرح کړی دا هغه راوی جدا دی او دا جدا دی فإنه ابن عبد الله لودی زکه چې دا داود چې داود ابن عبد الله لودی دی او داود ابن یزید علودی نه دی وهو ثقة او دغه روایت چې دا ثقه کړه دی وقد صرح او یقینا تصریح کړی دا باسم ابيه پنوم د پلار د باندې ابو داود وغيره او ددن علاوه نور علماء کرامو چې مراد د دینا داود ابن عبد الله دی چې پلار نوم عبد الله دی پلار نوم یزید نه دی وصرح الحافظ او دا رنگی تصریح کړی دا حافظ ابن حجر رحمه الله ايضا دا رنگی فی بلوغ المرام و بلوغ المرام کتاب کی پدی باندې تصریح کړی دا بان اسناده صحیح چې یقینا سند د روایت چې صحیح دا صحیح دی نو دلته کې دا مسله ذکر شوله په دې باب کې چې آیا زنانه نه وب پاتې شي دا وداستنه د غسل نه پاغه باندې او داس کول پکار دی او کني دی پکار نو د دې متعلق دا روایت ذکر کو د حکم او بیا داغي چې چا تضعیف کړي دي دارنګي چا تصحیح کړي دا هغه علماء ذکر کړل او پدې کې چې کوم سوال جواب وغه ذکر کړل ان شاء الله په بل درس کې با اختلاف د علماء ذکر کی د دې متعلق او راجح مسله ذکر کړي